د روژې د میاشتې پنځمه پیدا دا ده چې روژهدار مؤمن مسلمان د جهنم نه په دې روژې باندې ورته نجات ملاویږي چې هغې ته عتق من النیران ویلی شي د جهنم نه ازادېدل جهنم نه خلاصېدل د دې خبرې متعلق پنځه احادیثو کې مختلف مقدار ذکر کیږي د آزادوالی د جهنم نه په دې میاشت کې آزادوالی د جهنم نه مطلب دا چې په دې تیر کال کې بندنه داسې اعمال شوي داسې کردار ته شوي چې هغې سره د واجب الجهنم ګرځېدلی لکه څرنګه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې یو نیکه صالحه بزرګه زنانه د یو پیشو په حق کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي د جهنمی شو نو نیکم وا صالحه بزرګم وا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي د یو پیشو په حق کې چې هغه پیشو مطلب دا د کټ په پورې تړلې وه نه د ځمکې حشراتو ته پرېښودله چې وي خو نه خپله ورته سا اچول د پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي د هغې په حق کې د پیشو په حق کې د هغه باندې د ظلم په حق کې د جهنمۍ شوه معنا واجب الجهنم شوه نو د حدیثو مبارکو کې چې راځي په میاشت د رمضان کې به جهنم نه ازادېدل وي مطلب دا چې په دې کال تیر کې دی نه مراد کافران نه دي مؤمنان ته مراد دی به د جهنم نه ازادي دې کال په تیرېدلو کې انسان به داسې خبرې کړي چې هغې سره به جهنمي ګرځېدلی داسې اعمال به یې کړی چې هغه سره به جهنمي ګرځېدلی داسې اخلاق به یې کړی چې هغه سره به جهنمي ګرځېدلی داسې ظلم به یې کړی چې هغه سره به جهنمي ګرځېدلی داسې معاملات به چا سره کړي په کاروبار کې چې هغه سره د جهنمي ګرځېدلی او چې کله میاشت د رمضان راشي د دې دومره خیرونه او برکتونه دي چې بنده په نیکو اعمالو سره د دې روژې په نیولو سره په تراو کولو سره او همدارنګې په توبه ایستلو سره د جهنم نه آزاد ولیکل شي چې په کوم احادیثو مبارکو کې مقدار راغلی هغه کې په ماښامي کې د حساب شي یا ماښامۍ کې هر ماښام حساب نه شي بلکې د اختر په شپه باندې د اختر په ورځ باندې چې کوم مقدار آزادولی شي جهنمیان جنتیان ګرځولی شي هغې کې دی راشي خو په شرط د دې چې په دې میاشت کې دا نیک عمل وکړي الله ته زاري وکړي الله ته وجاړي عبادت وکړي صالح اعمال وکړي الله نه مغفرت وغواړي نو دته عتق من النیران ولیکلی شي لکه څرنګه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې په دې کې به دا وظیفه تاسې ډېره زیاته کوئ چې اللهم انی اسألک الجنة واعوذ بک من النار یا الله تعالی ستا جنت غواړم او د جهنم نه ازادي غواړم د جهنم نه بچوالی غواړم نو په دې میاشت کې الله پاک روژهدار مؤمنان صالحان د جهنم نه ورته نجات ورکوي یو روایت کې داسې راځي په روایت طبراني کې چې لله عند کل فطر وتقاء من النار هر ماښامه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي جهنم نه ازادېدل به وي معنا داسې خلک به چې هغې به هر ماښام مطلب د دې بندګانو الله پاک هر ماښام به ازادوي او په بل روایت کې راځي د ابن ماجه په روایت کې داسې راځي چې انا لله عند کل فطر وتقاء وذلك فی کل لیلة مخکینی روایت کې دومره راغی چې په روژه کې به جهنم نه آزادولی شي خلک په دې روایت کې داسې راځي چې هر ماښام به آزادولی شي هره شپه به آزادولی شي د بهقي په روایت کې ذکر کیږي چې هر ماښام الله پاک 15,000 کسان جهنم نه آزادوي او چې کله آخري ورځ شي د دې ټولو 13 ورځو په اندازه چې الله څومره جهنم نه آزاد کړي دي په هغه اندازه په دې یو شپه آزادوي په بل روایت دی الترغیب و ترهیب کی ذکر کیږي چې الله پاک هر ماښام 6 لکه مؤمنان د جهنم نه ازادوي او چې کله مطلب دا چې د اختر شپې شي الله پاک د دې ټول میاشتې چې څومره هر ماښامه 6 لکه کسان آزاد کړي جهنم نه نجات ورته ورکړی دی جهنم نه
عتق من النیران ورته حاصل شوی په د اختر شپه باندې د ټولې د میاشتې په اندازې باندې الله پاک آزادوي. په بل یو روایت کې راځي په روایت د بهیقي کې چې الله پاک هر ماښام 10 لکه جهنمیان چې دوی لپاره مقصد دا چې واجب الجهنم ګرځېدلي په اعمالو په کردار د کال باندې 10 لکه کسان ازادي په هر ماښام باندې او بیا چې کله د اختر شپه شي او مقصد دا چې د آخري د اختر شپه او اختر ورځ شي الله پاک بیا په دغه اندازه باندې جهنم نه ازادي دغه مؤمن. نو راځو دا روایت ذکر کوو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لله عند كل فطر وتقا من النار، دا الله طرف نه په هر رو جماعت کې وتقا ډیر خلق چې آزاد کړي الله تعالی من النار د جهنم نه بوي. پدې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې عند كل فطر په هر موجود جماعت کې دا رو جماعت لفظ په دې حدیث مبارک کې ذکر کی. دویم روایت ابن ماجه ذکر کړه د نبی صلی الله علیه وسلم فرمای ان لله كل فطر وتقا وذلك في كل ليله، دا الله طرف نه یقینا په هر جماعت کې وتقا خلقی چې د جهنم نه آزاد شوي. او دې روایت کې دا لفظ راځي وذلك في كل ليله، التواز رو جماعت دلته رو جماعت سره پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمای دا هر شپه وي د روزي په هر شپه باندې الله تعالی با جهنميان مؤمنان چې کوم جهنم په واجب شي هغه آزادي. امام بهیقی رحمه الله دا بل حدیث مبارک ذکر کړه چې هر ماخان 15,000 کسان الله پاک جهنميان مؤمنان آزادي جنتیان ګرځي. نبی اسلام فرمای ولله عز وجل عند كل فطر من شهر رمضان كل ليله وتقا من النار 60,000. الله تعالی طرفنا هغه ذات چې عزت او جلال والا ذات ده عند كل فطر په هر رو جماعت کې من شهر رمضان پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د میاشت رمضان نه كل ليله هر شپه وتقا آزاد کړي شوي من النار د جهنم نه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي هر ماښام به څو کسان 60,000 کسان به جهنميان الله تعالی جنتیان ګرځي. فاذا كان يوم فطر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله د اختر ورځ شي اعتق مثل ما اعتق في جميع شهر، پیغمبر علیہ السلام فرمایي الله جهنم نه آزاد کی په دغه ورځ د اختر باندې مثل ما اعتق په اندازه د هغه چې الله آزاد کړي فی جمیع شهر په ټوله میاشت کې 30 مرتن 60,000 پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې په دې ټوله میاشت کې 10,000 الله تعالی آزاد کړي هر ماښام هر شپه. پیغمبر علیہ السلام فرمایي د اختر په ورځ باندې مطلب 70,000 لره ضرب ورکړي مطلب پسو کې په 10 کې دومره اندازه به الله پاک په دغه اختر په ورځ باندې مؤمنان جهنميان چې کوم په اعمالو کردار سره جهنم واجب ورته ګرځېدلی الله یې په دغه ورځ باندې آزاد کی. نو علما مقدار اندازه ښودلی چې په دغه اختر په ورځ باندې به 18 لکه جهنم واجب شوي مؤمنان چې جهنم ورته په اعمالو په دې کردار دی کال باندې دی لپاره به عذاب لیکل کېده عذاب لیکل شوی الله تعالی به جنتیان وګرځي. په یو بل حدیث مبارک کې د 6 لکو ذکر راځي. دا حدیث مبارک الترغیب والترهیب کتاب ذکر کړي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمای ان لله عز وجل فی کل لیلۃ من رمضان 600,000 عتیق من النار. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای یقینا د الله طرف نه په هر شپه د میاشت رمضان کې 600,000 پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای 600,000 عتیق آزاد کرده شده بی مومنان من النار د جهنم نه. نو معنا دا 600,000 مطلب 6 لکه جهنميان به جنتیان الله ګرځي. او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای فاذا كان اخر ليله اعتق بعدد ما مضى. پیغمبر علیہ السلام فرمای چې کله اخر شپه شي د اختر شپه شي د اختر ورځ شي چې څومره الله پاک هر ماښام 6 لکه خلک جنتیان ګرځولي جهنم نه آزاد کړي په دغه اختر شپه باندې په مقدار د میاشت څومره الله تعالی بخلي آزاد کړي په دغه شپه په دې ټول میاشت په اندازه باندې آزادي او بخي به. او بل یو روایت کې راځي دا روایت امام بهقي ذکر کړی دا
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای روایت کون کې د حدیث عبدالله ابن عباس رضی الله عنه دا یو لوی حدیث دا په حدیث مبارک کې دا یو حصہ ده ولله عز وجل فی کل یوم من شهر رمضان عند الافطار الف عتیق من النار. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای الله د جانب نه په هر ورځ په دې میاشت د رمضان کې د نمو جماعت د بټیم کې مطلب دا چې آزاد کرده شده به عتیق من النار به الف پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای لس لک کسان آزاد والدی یعنی ضرب په ضرب کې چې ضرب کې مطلب دا چې لس لک کسان با جهنميان با الله د جهنم نه ازادي په دې هر ماخام کې دی به جنتیان ګرځي لس لک کسان. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای قد استوجب النار. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې دغه خلکو لپاره د لس لک کسان لپاره چې هر ماخام ازادي کې دا خلک وي چې کم لپاره جهنم ور واجب شوی دی. پیغمبر علیہ السلام فرمای فیضا کان آخر یوم من شهر رمضان چې کله آخري ورځ شي د میاشت د رمضان نه اعتق الله فی ذلک یوم الله ازادي په دغه ورځ د اخترو په دغه شپه باندې بقدر ما اعتق په اندازه د هغه چې الله آزاد کړي من اول شهر الى آخره د اول د میاشت تر اخره شپې پورې معنا هر ماخامه الله پاک لس لک جهنميان جنتیان ګرځي او کله چې آخري ورځ شي نو چې دا هر ورځ لس لک الله تعالی آزاد کړي په آخري ورځ باندې په دې ټول میاشت په مقدار باندې الله پاک جهنميان جنتیان ګرځي. نو سبا بیگا په دعاګانو کې دا ویل پکار چې الله هغه خلکو کې مونږ وګرځي چې کم تواجب جهنم هغه جنتیان ګرځي. نو الله تعالی دې موږ او تاسو په دغه خلکو کې راوستلې کی انزما پیدا د روزي هغه دا چې بنده مؤمن مسلمان د جهنم نه د آزادواله د نجات ملاويږي.